دا اوس سلسله د غسل بارکه ده، چیرې د غسل فرایض او سنن د غسل کولو طریقه دا زده کول پکار دي. نو بهترینه خبره دا ده چې غسل انسان کوي د ټولو نه اول د پکار دادي چې دا دواړه لاسونه چې کوم دی دا د مړوندونو پورې ووینځي، بیا د هغې نه پس استنجا وکړي، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی په بدن باندې کوم ځای کې نجاست لګېدلی ګندګي لګېدلي که هغه هر څه هغه ووینځي، د هغې نه پس بیا اودس وکړي او په داسې ځای کې چې کوم دی بیا غسل کوي چې هلته مثال په طور باندې اوبه نه ودرېږي، یعنې چې د خپې لاندې چې کوم دی په هغه مستعملو اوبو کې نه لګي. بهتره دا ده چې په اوچت ځای باندې ولاړې اوبه بېږي او د هغې نه پس چې کوم دی نو په ځان باندې بیا اوبه راواړئ. بهتره خبره دا ده چې دغه ټیم کې په ځان باندې اوبه راړئ نو ټول بدن به چې کوم دی دا لمدی. نو ښه خبره دا ده چې ښي طرف باندې راول چې کوم دی انسان په دې سر باندې اوبه راواړئ، ښی طرف به ښه اوږه چې کوم دی دا لمده کړي، د هغې نه پس بیا ګسه دغه ترتیب باندې بیا ټول بدن چې کوم دی دا مکمل چې دا اوبه واړئ نو هغه ومږي، د هغې نه پس بیا په ځان باندې بیا اوبه راواړئ. مطلب ټول بدن دا لمبول، بیا درې پیرې چې کوم دی اوبه اچول او د بدن هرې حصې ته رسول. دا په غسل کې چې کوم دی اصل فرایض چې د غسل دي نو دا درې فرایض د غسل دي. لومبنی چې کوم دی خولې ته اوبه اچول دي، بهترینه صفایي د خولې کول دي، دننه تر مرۍ پورې اوبه رسول پکار دي، او بیا د پوزې ته اوبه اچول دي نو د پوزې د نرم ځای ته اوبه رسول پکار دي، دا کوم ځای پورې چې دا نرم کړي چې هډوکي وي. او دریم چې دی نو ټول بدن باندې اوبه اچول، ټول بدن ته اوبه رسول چې ټول بدن مکمل لوند شي. دا په غسل کې فرض دی. خو بیا انسان له پکار دادي چې په دې کې دا ښه کوشش وکړي چې په بدن کې داسې یو شیز یا یو ځای داسې پاتې نه شي چې هغه وچ، نو هله به د غسل مکمل شي. لکه بعضې سړی دا ګوتمې لګولي یا چې کوم دی زنانۍ هغې اکثر اوړه واغږي، د پاسه چې کوم دی نو په دې لاسونو باندې هغه اوړه وچ شوي، یا دا رنګونه منګونه بعضې شیزونه داسې چې هغه ډېر دغه کوي ده، نو دغه شیزونو خیال ساتل پکاري. بیا اکثر دا نوم نه اناب چې ورته ویلی شي، د دې دا سورې چې کوم دی اکثر تنګې دي کې داسې انسان په ګوته باندې دغه کوي، بعضې خو یې هغه ټکي راوتی هغې خو لمدېږي، خو دا بعضې دانه دی نو دې کې انسان چې کوم دی لږه لوندوالی دی راپکاري چې اوبه ور ورسېږي، ګوته پکې وال غواړي. غوږونو احتیاط د غوږونو کې چې کوم دی ګوتې چې هغه ځای ته اوبه ورسېږي، یا مثال په طور باندې سترګو کې چې کوم دی باندې سړی اوبه په ځان رچوي نو سترګې پټې کې د سترګو پټېدو سره بیا د سترګو دا بهر حصه خاص کر دا باڼه نه دا اکثر یو بل سره وجنګي، دا بهر حصه هم دی وچه پاتې کېږي، یعنې ستا د بدن ټوله حصه بهر چې کوموي دا په غسل کې وینځي، مکمل صفا به وینځي. نو دغه شیزونو ته چې کوم دی خیال پکاري، دا ځان باندې چې کوم دی ټول بدن باندې اوبه راواړي چې مکمل لوند شي، نو د به دا د غسل دا درې فرایض ادا شي. او که په دې کې مثال په طور باندې یو هم فاتح شو او ده ونه کړو وروسته هم بیا ونه کړو نو د ده غسل چې کوم دی دا نیمګړی پاتې شو، او چې نیمګړی پاتې شي نو د هغې لمونځ اودس چې کوم دی نو په الماضۍ کې دا قبلېږي نه، نو لہذا احتیاط دې کې ډېر زیات پکاري. هر یو کس له چې کوم دی دا کوشش پکاري چې یاره زما د بدن بهراني څونه حصه ده، اکثر دا ګروتونه د لاسونو د خپو دې کې دغی، بیا چې کوم دی نو سر اکثر چې کوم دی د زنانو دا خو غټ وي عموما، خو که مثال په طور باندې د هغې ویښته پاکي نو د سر چمړې ته به اوبه رسوي، په ټول ویښته چې کوم دی بهر نه دا پاک وي، او
صحیح ده لامده کوي دی بیا نه خو د سر چې کومه حصه چمړه ده دانه ده دا به وینځي ځکه زنانه ویښته په حسن د غټي که نه ډېر زیات اوږدي او که نه یې اوږندی بیا خو به یې وینځي بیا صفا انځل پکار یې بیا هم صفا کوي داسې د سړي ویښته چې کوم دی نو دله پکار دي د دې ویښته خو چې کوم دی حسن لکه بعضې طلباو پرېښي یا علماو پرېښي مجاهدینو پرېښي نو هغوی له هم پکار دي چې لکه مطلب ویښته خبرپور انداز سره هغه لمدول د هغې هغه چمړې ته اوبه رسول چې دا صفایي هم بهترینه وشي او چمړې ته اوبه ورسیږي داسې چې کوم دی بعضې وخت کې د زنانو چې کوم دی دا رنګونه منګونه یا دا شیزونه لګولي بعضې داسې چې د هغې نه اوبه نه رسیږي بدن نو په هغې کې کوشش پکار وي چې هغه دغه ټیم کې دغه شیزونه دغه چمړې ته د بدن اوبه ورسیږي یا ډېر دا هارونه مرونه شیزونه مچولي ګوتمې او دا شیزونه زنانه ډېر استعمالوي نو هغه بهترین انداز سره تاول چې د هغې لاندې اوبه ورسیږي په غسل کې چې کوم دی اصل دغه فرایض دي چې دې فرایض کې یو هم پاتې شو او دا ونه شو نو بیا ستا غسل نه کېږي د غسل دپاره چې کوم دی سنت شیزونه په غسل کې دا دي چې یو غسل لپاره نیت کول بیا چې کله په اول کې انسان کپړې وباسي دویم نو دا بسم الله ویل بیا دواړه لاسونه چې کوم دی دا د مړوندونو پورې انځل د هغې نه پس څلورم بیا استنجا کول خوا که نجاست وي که نه وي خو انسان سنت دا دی چې استنجا وکړي بیا د هغې نه پس پنځم چې په جسم باندې کوم ګندګي لګېدلي نو هغه ووینځي خصوصا لکه اکثر داسې څه ګندګي په ظاهره باندې هغه ووینځي چې هغه په دې ټول بدن باندې یا خاص کر دا منی اکثر چې کوم دی چاته احتلام وشي نو هغه په دې بدن باندې لګېدلي وي نو هغې له پکار دی چې اول ووینځي ځکه چې دا بیا د اوبو سره تینځي نور بدن ته هم خورېږي نو بهتره خبره ده چې دا ووینځي بیا شپږم اودس کول چې انسان چې کوم دی اودس وکړي د هغې نه بعد او بیا ټول بدن ته چې کوم دی درې پیرې اوبه رسول هر اندام ته اوبه رسول درې پیرې په بدن باندې او په دغه ترتیب باندې اودس کول دم غسل کول دم سنت دي چې به ترتیبي پکې ورشي په ترتیب باندې او نه هم چې کوم دی د جسم هر یو اندام چې کوم دی په لومبي پیره باندې هغه مګل پکار دی لاس پې هغه کې چې هغې ته بهترین وي بعضې بدن د انسان چې کوم دی جسم ګرمي د هغې دا ویښته دا ډېر ګڼي په دې غونډو باندې دغه باندې نو بهتره خبره دی چې هغه ښه وموږي نو هغې ته اوبه ورسېږي نو دا د غسل مختصر طریقه وه خو دې کې کوشش پکار دی نو جوانانو له ځوانانو له زنانو له چې بهترین انداز باندې صفایي کوي په سنت طریقه باندې واجبات چې کوم فرایض واجبات غسل کې سنن دي دا مدا شي غسل هم په بهترینه طریقه باندې وشي نو دا د دې واجب دغه فرایض او سنت تاسو ته بیان مخکې چې کوم دی نو داسې نورې مسلې انشاءالله دې کې کمې راځي د خیره سره هغې باندې هم بیا تاسو ته دغه کوو خو د غسل طریقه اصل کې دا ده بهترینه طریقه بس همدغه ده چې انسان لومبی د سنت په طریقه باندې شروع واچوي غسل ته ورځي مثال په طور باندې د غسل نیت وکړي بیا چې کوم دی ابتدا کې د هغې کپړې وباسي بسم الله ووایي بیا دواړه لاسونه ووینځي بیا استنجا وکړي بیا چې کوم دی په بدن کوم نجاست دي هغه ووینځي د هغې نه پس اودس وکړي بیا تمام بدن چې کوم دی هغه ټول بدن باندې درې پیرې اوبه واچوي بیا د هغې نه پس چې کوم دی ټول بدن ته د هر یو اندام بیل بیل اومږي هغې ته اوبه ورسېږي دا طریقه مختصر ده انشاءالله نور مخکې چې کوم دي کې مسایل دی هغه بیانوم د خیره سره